دلته یو هومیوپیتیک میډیکل سنټر کولاو کړی د فرهان هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګامسیر چوکۍ خوا کې درخواست صرف دا لرمه چې هر کار چې کېږي د قومي جذبه باندې وشي په قومي جذبه چې کوم کار وشي نو هغه قومي خدمت هم پکې وشي او خپل کاروبار هم پکې وشي. ډاکټر انعام الله خان زمونږ د ورېرې چې کوم دا کلینیک کولاو کو مونږ دوی ته په دې باندې شاباش وایو. अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाए, लाख कमाओ करोड़ कमाओ ठीक है, झूठ ना हो, धोखा ना हो, खयानत ना हो, बेईमानी ना हो, फ्रॉड ना हो. आप सल्लल्लाहु ने फरमाया जिसके कारोबार में 7 चीजें होंगी ना, 7 चीजें, इसका कारोबार बरकत वाला होगा, इसकी कमाई पाकीज़ा होगी. कारोबार के 7 उसूल बताए एक हदीस में अल्लाह के नबी. वो ताजिर तो बात करें तो सच बोले, झूठ ना हो. आज लोग कह रहे हैं तोबा कि झूठ पे अगर काम नहीं चलता है, नहीं, उसके कारोबार में बरकत होगी और उसके रिज़्क में बरकत होगी और उसकी कमाई पाकीज़ा होगी जिसके कारोबार में झूठ ना हो. दूसरी बात, वादा करें तो पूरा करें, वादा खिलाफी. हफ्ते का अगर वक्त दिया है, हफ्ते का मतलब हफ्ता ही है. महीने के बाद का वक्त दिया है तो उसका मतलब महीने ही है, 2 महीने नहीं. वादे की पाबंदी हो, बात करें तो सच बोले, वादा करें तो पूरा करें, अमानत रखी जाए तो अदा करें, अमानत में खयानत न करें. चौथी, डॉक्टर इनामुल्ला होम्योपैथिक डॉक्टर द जबर चौकई समूह क्लिनिक कड़े दे पागे के जमू सा होमियो डॉक्टर आमस्टा एलएचवी रा सबके होमस्टा लेबॉरेटरी रा सबके होमस्टा द देना अलावा होम्योपैथिक हर किस्म मेडिसिन जमू सस्ता दे देना अलावा चिकम हैदर अली मोहम्मद कमी नुक्से लिखी मरीजान होता हगा पे गेमस्टा मुंग पखपला आम होम्योपैथिक पखा तरीका बांध इलाज को. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व इज़ा मोरिस्तु पहवाय शपेन. ز ستاسو د میډیا والا په وساتت سره د خلکو ته پیغام ورکول غواړم چې نن سبا ساینسي دور کې ډیر زبردسته دنیا په مخ کې ترقۍ باندې روانه ده او ورځ تر ورځ ترقي کیږي. نو د دې په دغه کې په رڼا کې اوس موږ دلته یو هومیوپیتیک میډیکل سنټر کولاو کړی د فرهان هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګامسیر چوکۍ خوا کې چې په هغې کې به هر قسمه د زنانو علاج کیږي. په دې کې زیاتې بیمارۍ اکثر داسې دي چې هغه موږ په انګریزي میډیسن باندې هغوی استعمالوي ډېر زیات، لکه انټي بایوټیک شو، هغې نه ډېرې خطرناکې بیمارۍ جوړیږي. نو د دې وجې نه لکه لیکوریا شو، بانچ پنچ شو، کم چې ماشومان نه کیږي، یا لیکوریا بیماري شو، د دې نه علاوه ایرریګولر مینسز شو، یا اوبیسټي کم ته چې موټاپه ویلی کیږي، داسې خطرناکې ځینې بیمارۍ داسې دي. اوس لیکوریا ده او هغې باندې په انګریزي میډیسن کې ډېر زیات کوشش کته وکړي نو هغه نه کنټرول او په هومیوپیتیک کې د هغې زما 13 کاله تجربه ده چې په هغې کې صرف د یو میاشتې علاج چې وکړي نو ډېر زبردسته د هغې نه ریزلټ راوځي. او د دې سره اکثر تاسو ګورئ چې زنانه به په کم عمر کې هغه د پنډو نه خول کوي، د ملا نه خول کوي، رنګ یې زیړېږي او ستړي به کېږي. هغوی ته پته نه لګي چې دا ماته څه مرض خلک وایي دا ته غټې بیمارۍ لګېدلې، هغه هېڅ داسې مسله نه وي، خو هغه دغه جرنل ویکنس د لیکوریا څخه جوړ شي نو د دې وجې نه د هغې نه مسلې ورته کېږي. نو په هومیوپیتیک کې ډېر ښایسته علاجونه دي چې څوک پرې پوهېږي، ډېر بهترین علاج دی پکې. د اوبیسټي لپاره زیات کر د خاص کر د پکې د کډني سټون شو، کډني سټون په 3 او 4 ورځو کې په ذمہوارۍ سره انشاءالله مونږ خلکو ته علاج کړی دی. بیا مونږ ته چې کوم دی نو هغه ګټۍ خپلې راښولي هم دي چې دا دي مونږ په 3 او 4 ورځو کې بیا واپس راوړي دي. نو داسې اوس د دې سهولیاتو په باوجود په دغه باندې په دې جبر کې چې کوم دی نو هومیوپیتیک میډیکل سنټر نو او مونږ د سنټر چې کوم دی نو کولاو کو چې په دې کې خلکو ته د دې دغه وشي، د خلکو ته چې کوم دی نو په دې ساینسي دور کې دیو ته چې کوم دی نو هم د دې نه څه افاقه څه دغه میلاو شي. نو د دې وجې نه مونږ دلته دغه کولاو کو هومیوپیتیک میډیکل سنټر د فرهان هومیو میډیکل سنټر په نوم باندې چې په دې کې د زنانو دپاره د الټراساونډ سهولت هم شته، ایلچوي پکې هم شته او د هغوی دپاره د هغې چې څومره د ګاینې خدمات دي د زنانو دپاره هغه به پکې هم کېږي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د څومره چې فیمیل ډیزیز دي او ورسره چې کوم دی نو د نارینهو دپاره هم لکه کډني مسلې شو یا جوړونو درد شو یا د هغې نه علاوه نور داسې بیمارۍ چې هغه ډېر خلک په هسپتالونو کې دغه شي د هغې دپاره انشاءالله دلته به ډاکټر
ډاکټر انعام الله په نوم باندې موجود دي. هغه به انشاءالله د قوم خدمت 24 غنټې سروس انشاءالله جاري ساتي. الټراساوند او ورسره د LHV چې کوم د زنانو کوم دغه بیماري هغه دلته د علاج کیږي. ورسره د همیو میډیکل سنټر افتتاح شوی ده. زما د ټول ولس ته او د وشرې درې خلکو ته درخواست دی چې دا یو سهولت دی او دا د علاقې یو ضرورت دی. نو موږ ټولو خلکو ته پکار دي چې دا ځای کامیاب کړو او د دیو سره مرسته وکړو او دا د په یو جذبه باندې دا خلاو کړی دی. نو زما ټول ولس ته دا درخواست چې دی کې دغه راځي علاج کوئ. انشاءالله تعالی زموږ کلي ته راغلي. زه د خپل طرفه دا د یو کلي ذمه دار په حیثیت باندې دا خبره کوم چې دا کلی ستاسو دی. د دې کلي د عزت خیال وساتئ، د دې کلي د حیا د دې د دغه مفادو خیال وساتئ. موږ به ستاسو خیال ساتو او موږ به د یو بل سره تعاون کوو. په تعاون باندې زموږ میلمانه یې زموږ زیات پره جوړېږي چې موږ ستاسو خیال وساتو. نو موږ به ستاسو خیال ساتو، تاسو به د دې کلي خیال ساتئ، د مریضانو خیال به ساتئ. او یو ځل بیا زما ستاسو په حق کې الله نه دا دعا چې الله تعالی دې تاسو په خپل نیک مقصدونو کې کامیاب او بریالي کړي. ولې چې بنیادي ضرورت صحت دی او د صحت دپاره چې څومره څوک هله ځنې کوي نو موږ ټولو ته په حیثیت د قوم د هغوی مرسته کول، د هغوی ستاینه کول او د هغوی سره تعاون کول دا زموږ فرض جوړېږي. زه د علاقې سلمه خلکو ته کوم چې د جبر د دام کولل باندې الماس تارپتار داسې نو انشاءالله دوی مخکې ښه خدمت کړی دی او انشاءالله چې کوم بیماران دوی ته راشي نو د دوی د خپلې تجربې په رڼا کې به هغوی ته ښه علاج او سسته علاج به انشاءالله چې دوی ورکوي. زه دوی ته مبارکي ورکوم او د هر قسمه ډاډګیرنې دغه ورته ورکوم چې انشاءالله موږ ستاسو په سر ولاړ یو او الله دې وکړي چې ستاسو د کم نیکې ارادې د الله تعالی ستاسو ته په نیکۍ بدلې کړي او ستاسو په دې هسپتال کې ستاسو په دې کلینیک کې الله تعالی برکت واچوي.